ډیرو محترم مسلمانانو، نن یو طاقتوره وظیفه او مجربه وظیفه راته ښیم او ډیره زیاته انتهایی اسانه ده. صرف او صرف اویا پیرې د خپل حاجت دپاره وایئ او بیا د هغې نه پس دعا کوئ انشاءالله چې الله جل شانه به صرف په یو پیره کې ستاسو دعا هم قبلی، ستاسو بیماری هم ختمی، ستاسو حاجات هم الله تعالی پوره کوي، ستاسو د زړه مرادونه او جایز خواهشات اکو د رشتې دپاره وي، کو د قرضونو دپاره وي، کو د محبت دپاره وي، مسلمانانو کو دغه رنګې د هر قسم حاجت دپاره وي، هغه به الله جل شانه د منټونو په حساب سره صرف او صرف یو پیرې سره پوره کوي. دا وظیفه چې کومه ده مسلمانانو، دا ډیره انتهایی اسانه ده. یو اسان درود شریف دی. دا درود شریف الله جل شانه قبول کړی دی. الحمدلله زما په خپله الله جل شانه یو غټ کار کړی دی، یو غټ نعمت پې راته الله جل شانه حاصل کړی دی. نو تاسو ته دا وظیفه زه ښیم انشاءالله چې کمو کارونو دپاره دا وظیفه کولی شي او زه راته خپل نعمت هم بیانوم چې کم نعمت پې الله جل شانه ماته راکړی دی. محترمو، تاسو به حق حیران شئ چې یاره دا خو ناممکنه خبره ده، دا خو ذهن نه اخلي دا خبره، لیکن قسم په الله دا زه تاسو ته حقیقت حال بیانوم چې الله تعالی په زما هم یو حاجت پوره کړی دی او داسې حاجت دی چې هغه تاسو ذهن به دا خبره نه مني او اکثر په دې خلکو کې دا حاجت عام دی، یعنی دغه نعمت اکثر د خلکو سره نشته دی. نو مسلمانانو دغه نعمت هم د الله تعالی میلو کی، حاجت به هم الله جل شانه ستاسو پوره کی، ستاسو د زړه مراد به هم پوره شي او چې کومه بیماری وي هغه به مو سره الله جل شانه صرف او صرف اویا پیرې ویلو سره الله جل شانه ختموي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو محترمو او عزتمندو مسلمانانو، په دین میونو رونو خویندو، تاسو به انشاءالله روح جوړ یئ او تاسو به په صحت کې یئ. الله جل شانه هم همیشه دپاره دغه شان خوشحاله و آباد تر و تازه کامیاب او کامران لره. محترمو، نن چې کومه وظیفه زه تاسو ته ښیمه، خاص کر هغې مسافرو دپاره او خاص کر هغې عامو مؤمنانو مسلمانانو دپاره کم چې په پریشانو کې ګیري، پریشان حاله وي، یا پې قرضونه وي، یا داسې لا علاج بیماری ورته لګېدلي محترمو چې هغه په دوایانو هم نه ټیکیږي او هغه چې دی مسلمانانو ډېر زیات مشکلات یې ورته. دغې ټولو مسلو دپاره انشاءالله زه تاسو ته یو بهترینه وظیفه ښایم. خو دې وظیفې سره به تاسو مسلمانانو، تاسو ته څنګه زه مخکې بار مې راته ذکر کړي دي چې یو خو ټول ګناهونه پرېښودل، بل 15 وخته مونځ کول، دغه دې وظیفې سره اهم کار دی او اهم جز دی. که چېرې موږ وظایف یو سیټ ته کوو، بل سیټ ته موږ نه ګناهونه کیږي، نو مسلمانانو په یو زړه کې دوه څیزونه نه جمع کیږي، یا خو به دې زړه کې د الله تعالی تعلق قایم پاتې کیږي او یا پکې د شیطان او د ګناهونو اثر پاتې کیږي. نو تاسو د نن نه توبه وباسئ چې کوم ګناهونه تاسو نه کیږي، هغه ګناهونه به الله تعالی ستاسو د یوې توبې سره انشاءالله معاف کوي. الله جل شانه ډېر رحیم او کریم ذات دی. مسلمانانو خو داسې نه دي کول فکار چې یو سیټ ته موږ ګناه کوو قصدن عمدن، بل سیټ ته موږ په الله تعالی باندې تکیه لګو چې الله رحیم دی او کریم دی. نو مسلمانانو دا انسان ګوره بیا خطرناک سیټ ته روان دی. اوس که یو ګناه انسان نه وشي، یعنی خطأ وشي یا قصدن وشي، خو یو پیره تې وشي، دوه پیرې تې وشي، یعنی بار ګناه باندې توکل نه کول او بار ګناه باندې هغه دوهرا وهل نه، مسلمانانو دې سره الله جل شانه خفه کیږي. راځئ دغه وظیفې سیټ ته ځو چې کومه وظیفه ده او کوم درود شریف دی چې الله تعالی ورسره ناممکن حاجت ممکن سازي، الله جل شانه سره ناممکنه پریشانی د جرړې نه ختموي، الله جل شانه سره د زړه هر مراد او د زړه هر جایز خواهش الله تعالی پوره کوي. نو راځئ مسلمانانو دغه درته بیانومه. لومبیا خو دا خبره واورئ چې الله تعالی پې زما کم نعمت ټیک کړی دی. تاسو ته چې ما مخکې څنګه ذکر وکړو چې الله تعالی پې زما یو نعمت ما نه ضایع شوی و او الله تعالی راته هغه الحمدلله راکړی دی. محترمو، لومبۍ خبره خو دا ذکر کومه چې دا هر هغې ګردو دپاره دا وظیفه کولی شي چې ګردې مکمل ختمې وي، فیل وي، یا چاته کینسر بیماری لګېدلي، الله تعالی دې ټولو مسلمانانو له صحت ورکړي. کو چاته لګېدلي او ټول مسلمانان دې الله تعالی داسې مرضونو نه په امن کې په خپل حکم او په خپل محبت سره وساتي. محترمو، زه تاسو ته دغه بیانوم، خو لومبۍ زه تاسو ته خپله قصه بیانوم.
زما د سترګو نظر کم شوی و چې دا د الله تعالی یو لوی نعمت دی. نعمتونه د الله تعالی ډېر زیات دي، غون وجود د الله تعالی نعمت دی، لیکن سترګې هم د الله تعالی یو عظیم نعمت دی چې دا اکثر نظر کم شي. محترمو چې کله زما نظر کم شو، ډېر کم و، نو الحمدلله ما دا وظیفه شروع کړه، دا درود تنجینه مې شروع کړه او د دې د برکت سره الله جل شانه زما په یو څو ورځو کې چې ما دا تلاوت د دې وکړو، دا وظیفه مې شروع کړه او هغه به مې سحر منفس ویل او هغه مې په د خپلو سترګو شوف کوو. الحمدلله زه ته یقینا قسم مې وخوړو چې الحمدلله زما چشمو هغه مسله ختمه شوه او زما نظر واپس الحمدلله خپل ځای له رالی. او بله یو واقع راته ذکر کمه چې مولانا صاحب هغه وی چې یو کس داسې رالی زموږ والد صاحب محترم له او هغه ته د کینسر بیماري په کټ کې یې راوړو. موږ ورله دغه وظیفه ورکړه چې درود تنجینه وایه، د دې سره به الله تعالی صحت درکړي. خو یو ګزارش ورته بل وکړو چې ته بله پیره راځي او الله تعالی صحت درکړو نو ږیره به نه خرئ، ږیره به فرېږدې. نو هغه ږیره هم پرېښودې، بیا یو څو ورځې پس رالی، ږیره هم ښکلې غټه شوې وه، په خپلو خپو رالی. تپوس یې ترې وکړو چې ته څوک یې؟ ما خو نه پېژندې. ده ورته زه هغه کس یم چې تا ماله د درود شریف وظیفه راکړې وه او ورسره یې دې ما ته ویلي و چې ږیره به فرېږدې. نو زه هغه انسان یم، الله تعالی ماله دغې بیمارۍ نه صحت راکړو. مسلمانان د هرې بیمارۍ چې تاسو ته ولګي او هغه نه ټیک کېږي نو د هغې دپاره هم طریقه راته ښیم. یا ستاسو داسې حاجت وي، زما یو ملګری د هغه پیسو ته سخت ضرورت شو او یقینا چې زه ورسره په خپله په تبلیغ کې وم، هغه دا وظیفه شروع کړه د ماخوتن مونځ نه پس 3 ورځو کې الله تعالی هغه ته 50,000 روپۍ ورکړې. یعنې زموږ په وهم او ګمان کې هم دا خبره نه وه چې دا پیسې به موږ ته میلاو شي او که نه، لیکن الله تعالی راته راکړي. نو اوس تاسو چې هر حاجت د هغې دپاره تاسو ته یم، که ستاسو بیماري ده، که پریشانی ده، که قرضونه دي، که کاروبار نشته، که اولاد مسله ده، که د جنګ جګړو دی، ستاسو چې هره مسله وي که نه، زه تاسو ته د دې طریقه ښیم انشاءالله. دا درود شریف شروع کړئ. نو یو خو ګوره حدیث مبارک کې راځي چې څوک درود شریف وایي د دنیا او د آخرت غمونه به الله تعالی لرې کړي، پریشانی به ختم شي، بل دا چې آخرت کې به الله تعالی ډېر اجر ورکړي. محترمو طریقه کار یې دا دی، تاسو ته په سکرین باندې انشاءالله دا درود شریف ښکاري. ښه، دا درود شریف به تاسو ته ماسخوتن د مونځ نه پس چې کله ماسخوتن مونځ وکئ، د مونځ نه پس به تاسو په خپل ځای باندې کښېنئ، په اوداسه کې به او دا به د بسم الله الرحمن الرحیم سره دا درود شریف او یا فیری ووایئ. ها، یعنی 70 مرتبه. ګوره درود شریف دا تاسو وینئ: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ويا رافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. یقینا چې هر حاجت دپاره تاسو راونیو، کو بیماری ده او کو حاجت دی، هر ماسخوتن مونځ نه پس صرف اویا پیرې انشاءالله 3 ورځې دا وظیفه وکړه، تاسو په خپلو سترګو باندې ووینئ چې الله تعالی ستاسو حاجت پوره کوي. که نه اویا پیرې باندې دونه ټایم نه لګي، موږ په زول وخسې تېرو، په زول خبرو اترو باندې، په زول په موبایلو باندې، نو خیر دی 15-20 منټه په دې باندې لګي. د الله د رضا دپاره دا ځان له انشاءالله شروع کړئ. تاسو په خپلو سترګو انشاءالله د الله تعالی مدد، د الله تعالی نصرت په دې خپلو غړېدلو سترګو وینئ. موږ هم دعاګانې کوو، تاسو هم کوئ. د الله د رضا دپاره موږ ته هم دعاګانې کوئ چې الله تعالی موږ له استقامت راکړي او الله تعالی زموږ نه دا وظایف قبول او مقبول وګرځوي. جزاک الله خیر، احسن الجزا.